دیزل د حج چې کوم د سرنا د عمرې مبارکي د اول ورځ نه سړی د کور نه روانېږي او ځینو په کومه طریقه باندې به ځي، احرام به څنګه اچوي، د دې په هکله باندې تاسو ته ابتدایي مسایل بیانومه. د احرام مسائل بیانوم او نور ضروری د دې مطابق تفصیلی احکام ذکر کوم. رب کریم جل جلاله دی ما ته د صحیح وینا توفیق راکړي چې په ښه طریقې د دې بیان وشي او بیا پروردگار عالم په خپل دربار عالی کې دا زموږ قبولم کی او د حج دا سعادت دی خدای پاک د دې په خاطر مونږ او تاسو ته نصیب کړي چې مونږ هم لاړ شي او د هغه پاکو مقامات و قدر احترام و عزت هم نصیب شي. پخوا خو چونکې داسې ډېرې اسانیانې نه وې نو ډېر مشکلات د حج او خلق به پیدل تل او بیا به مقصد دا دی چې قافلو کې تلل او لوی لوی قافلې به وي په لار کې به هر قسمه مسلې راتلې نو د هغې په هکله به هغې د هغه وخت مناسب اسباب برابرول نو هغې اسبابو برابرولو په هکله ډېرې مسلې سړي ته پیدا کېدې ولی چې د ځان سره خرچه او خوراکه او لباس او دغه رنګې د هغې مناسب د سفر ضروریات ټول به ځان سره اخیستل. او زه د دې جدید دور چې کوم طریقې کار دی دا تاسو ته بیانوم. پخوا به په دې سمندري جهاز کې هغې سفر کو رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی چې کله سړی حج ته ځي او روانېږي نو د دې نه مخکې دله پکار دي چې دې ښه پاک سوتره صفا ولامبي او پاکې جامې واغوندي. کله چې میقات راشي د میقات تر راتلو نه مخکې به وبلامبي یا به پاکې جامې واچوي او که چېرې میقات ته قریب وي او میقات نه ور داخلېږي نو بیا به احرام تړي ځکه چې د احرام تړلو نه مخکې په میقات اوړېدل په دې سره سړي ته دم لازمېږي نو د هغې نه مخکې چې دې میقات باندې ورځي نو دی به احرام تړي او چې کله دې احرام وتړي نو بیا به دې نیت وی. او دا حج چې دی ما تېره جمعه ویلو چې دا په درې قسمه دی، یو حج افراد دی او یو حج قران دی او بل حج تمتع دی. نو حج افراد چې دی هغې کې حاجي صرف نیت د حج کوي، عمره پکې نی او د هغې نیت دا دی چې کله دا سړی ولامبي او بیا احرام وتړي چې دا دوه څادرونه دي، یو نه لنګ وي او بل چې دی د ځانه را چاپېره کړي سر به یې سرتوري. دو رکعت نفل بو کی پاول رکعت کی وقل یا ایها الکافرون وی فدویم رکعت کی وقل هو الله احد وی. کله چې د دې نفلونه فارغ شي بیا بدانیت وی اللهم انی اريد الحج فيسره لي. اے الله ز اراده لرم د حج کولو پس ماته آسان کې وتقبله مني
او خدای مان قبولم کی نویت الحج واحرمت به مخلصا لله تعالی دا نیت پدی اوای دا د صرف حج کوي د حج افراد والا د پاره دا نیت دی او دا طریقه ده دا زیات تر د هغه د باشندگان خلق چې دی اغي حج افراد کوي او زمونږ د وطن خلق حج تمتع کوي حج قران هغه لګران دی هغه داوی چې په یو احرام باندې دی عمرم کوي او بیا په دغه احرام کې وی چې بیا په دغه احرام حجم کوي دا ډیر مشکل دی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم حج قران کړی دی کله چې غسل وکي علام بنو بیا به حج قران نیت پوي اللهم انی اريد العمرة والحج فيسرهما لي وتقبلهما مني نويت العمرة والحج وأحرمت بها مخلصا لله تعالى دا نیت پوي چې اے الله ز اراده لرم د عمرې او د حج او باته آسان کې عمانه قبول کی او خالص خدای استاد رضا د پاره کو نو چې کله دا نیت وي نو دا د حج قران نیت او چې تمتع کوي نو اول به بیا وي اللهم انی اريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني اے الله ز اراده د عمره لرم ماته آسان کی او زمانه قبول کی مانیت د عمره کړه دې نو اول بیا حاجی صاحب عمره وکي او د هغې نه بیا فارغ شي سر اخری دی بیا څه ورځې په خپلو ساده جامو کې ګرځي را ګرځي بیا چې کله د حج ایام راشي نو بیا احرام اتړي د اتمې ذوالحجې نه او په هغه 15 ورځې بیا په دغه احرام کې دی تیری نو دې ته حج تمتع ویلی شي لکه منځ کې عمره وکړي هغه احرام کولو کې بیا ورځ هم داسې تیری چې کله بیا د حج ایام راشي بیا ورته احرام وتړي نیت وکړي او 15 ورځې بیا حج وکړي دا د حج تمتع اقسام کله چې د نیت وي بیا به ورپسې دا دعا وي الله لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك سم خون کی چې التا پوچت आवाज وای نو چې کله د احرام اتړه نو په زور زور بدل لبیک ناری وې درې کرت د دین بعد به درود شریف وې د درود شریف نه بعد به دعاو کې هغه دعاګانې مختلف دعاګانې راغلي دي او زه تاسو ته دلته صرف 2 دعاګانې ذکر کوم یو اسانه دعا دا غدا چې دا به اللهم انی اسالک رضاک والجنه یا الله زستانه سوال ستاد رضا کوم چې خپل رضا مال راک والجنه استانه د جنت سوال کوم چې جنت را لراک واعوذ بك من غضبك والنار او ز پنانی سم پتا باندې استاد غضبنا والنار استاد جهنم د اورنا کله دعا دا چې کله احرام اتړې لبیک وې بیا به درود شریف وې او بیا به دا دعاګانې کې او دا دعا مراغله ده اللهم احرمت لك شعري وبشري وعزمي ودمي من النساء والطيب وكل شيء حرمته على المحرم ابتغي بذلك وجهك الكريم لبيك وسعديك والخير كله بيديك والرغباء إليك والعمل الصالح لبيك
ذا النعماء والفضل الحسن لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك لبيك إله الخلق لبيك لبيك حقا حقا تعبدا ورقا لبيك عدد التراب والحصى لبيك لبيك. دا دعا در اگد دعا دا ذا المعارج لبيك لبيك من عبد ابق. دے کی ځان بیا دے دا اسی بندن چرا تختی دل دے الیک لبیک تا ترا تختی دل دے اللہ. لبیک فراج الکروب لبیک لبیک اے فراخون کی و لرکون کی دا غمونو دا پریشانو حاضر انا عبدک لبیک لبیک غفار الذنوب لبیک. اللهم اعني على اداء فرض الحج وتقبله مني واجعلني من الذين استجابوا لك وآمنوا بوعدك واتبعوا أمرك واجعلني من وفدك الذين رضيت عنهم وأرضيتهم وقبلتهم يا وقبلتهم. نو دا دعا کوینو دیکھ بیا ټول مسلې راځي. کله چې یو سړی احرام اتړي یو ځل دا کلمه ویل پکار دی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. د لبیک نه پس دا الفاظم ویل پکار دی. نو کچری دا د عمرې د پاره تا احرام تړلی نو بیا به د عمرې وکې وی چې اللهم انی اريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني مخلصا لله. خالص ادا کون چې مخاص ته الله د پاره. دا د احرام تړلو نه بعد منز نه بعد لبیک لبیک نه بعد درود شریف نه بعد دعاګانی. دا که یو سړی دا احرام د کور نه تړي ام صحیح ده که حج کې وي ام صحیح ده. دا توبه خدایا په میقات یعنی جهاد کې دا جهاز کې ایئرپورٹ کې بعض خلق تری صحیح ده. خود میقات نه مخکې به دا احرام سړی تړي ولی چې د میقات نه اخوا بغیر احرام ووړې دی په نیت د عمرې یا د حج نو تا باندې دم لازمیږي او ګناهګاریږي سړی. دا به مخکې تړي. کله چې د احرام اتړ او روان شوي نو کوچرې تله پیدل تلې یا په اوښتې سورلي کوله یا په جهاز کې او هر لوړ ځای باندې خطې نو دا نعره به وی چې لبیک لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. دا به وی. کله چې کوزیږي د لوړ ځای نه هم به دا کلمات تللې ډېر په عاجزۍ به روانې سر به د سرتوري. او دا هغه وخت کې چې د میقات نه وړې دی دا اوږه هم سرتوره ساتي. دا احرام صادر به د ترخ لاندې راتاوي. په احرام کې دا کارونه کول دا حرام دی. که چا دا کارونه په احرام کې وکړل زی ذکر کوم اوس نو د باندې به بیا جرمانه لازمیږي. احرام به ماتیږي او بیا به د دې په دې باندې دم راځي. نمبر 1 د خپل بیبي سره نزدېکت کول په احرام کې حرام. ښکلول حرام. لاس په وهل د شوق نه دا حرام دی. غاړه ته اغستل د هغې شرمګاه ته کتل د شهوت یو که غیر شهوت وي دا جایز نه دي. د ښځو په مخ کې دا خبرې کول د خپلې ښځې یا د نورو فحش پوچي
ګناه نه خو به ځان ساتې، دا خو هر وخت ځان ساتل حرام دي. جنگ جګړه د ځنګل ښکار او د لارې کوڅې ښکار نه به ځان ساتي. که چېرته ښکار روان دی لکه یو مرغۍ دی یا ځنګلي ځناور دی حلال دی، ځنګلي چیلی ده هم به چاته اشاره نه کوي چې دا هم پکې حرام دی. اشاره به هم نه کوي. قرآن کې هم دا راغلي دي چې تاسې به ورته اشاره قدر ته نه کوئ. ټوپک باندې یا په چړه باندې د هغې ایستل یا د هغې انډې ماتول، وزر د هغې نه ایستل، بڼې تې ماتول، د هغې نه پیل شل، د هغې غوښه دا به ته نشي استعمالولی. انډې هم به نه پخې او انډې به هم پکې نه جوشې. خرسول اغستل، خوړل اغستل او د هغې داسې اغستل او خرسول لکه تجارت چې احرام دې تړلی او تجارت پکې کې. په تجارت په نیت به اغستل خرسول نه کې په احرام په حالت کې. نکونه خپل اغستل یا د بل چا پرې کول دا په احرام کې ناروا او حرام دي. د بدن نه ویښته ویستل یا مخ پټول په احرام کې، سر پټول، مخ پټول دا سړی دپاره حرام دي. او ښځې دپاره هغې دپاره سر پټول شته، مخ پټول ولا نشته. خو علماء فقهاو لیکلي دي چې دا دې ځای کې داسې هغې څه شیزونه یو شي او هغې د پاسه بیا کپړه را ځوړند دی، نو کپړه د مخ نه داسې یو 2 انچه لرې وي. تاسو به لیدلي افغانستان خلک دا شی کوي. نو دغه شیز که زنانه وکړي نو ښه ده، او کوم داسې کپړی په مخ راشي نو هم صحیح ده، خو دا ده چې بیا هم کراهیت راځي او یا به بیخي خالي ساتي. هلته دا حکم دی، تا ته حکم دی، ته به ورته نه ګورې بس. نو ډېر حاجیان صاحبان داسې وي چې هغه خالص ښه خلک وي، نو هغې د ځان نه هم ناخبري، پردو خلکو ته کتل خو ګرانه خبره ده. او بعضې داسې وي چې هغه دغلته هم نه سمیږي، په حالت د احرام کې مرانې کوي. خدای دې مو ساتي، بس ویلې ښه نه دي. دغه شانتې پټکې په سر اول، یو بار یا یو شی د سر د پاسه ایښل او وړل، سر د پاسه به سږدیم نه غوټه موټه وغیره، ولې چې په دې سر پټېږي. برقه، دستانې اچول، موزې، جرابې، داسې جرابې چې ستا د خپې د اډوکې پکې پټېږي، یعنې موزه. دغه شانتې ګنډل شوي کپړه، خوشبو لګول په سر یا په ویښتو، په جامو، هر قسمه خوشبو پکې منع ده. مشک، زعفران، عنبر، لونګ، لاچی وغیره دې نه به هم پکې ځان ساتي چې دا ونه خورې پکې، ولې د خولې نه به دې بیا خوشبو ځي. لونګ چې خوري، لاچی چې خوري. دغه شانتې ګل ختمي او په بدن باندې مګل، زیتون تیل دا هم لګول نه دي پکار په سر باندې. اگر چې بوی خو نه کوي، بې خوشبو دي، خو بیا هم یو قسمه ویښته راغونډوي او غوړوي. ستا سر به سرتوري، دا ویښته به د تار په تاري او عاجزۍ کې به، ځکه چې د ویښته غوړ که خو بیا خو بیل شي شوي، نه تار په تار ګردالود به خپل مولا ته چې بس خیرن پیرنې دوړې والې او روانې لبیک وې لکه مجنون او عاشق چې د خپلې معشوقې اداګانې ته ورځي، او په ځان نه، د ځان په لباس نه، د ځان په جامه نه، د ځان په ښایست باندې نه وي. په داسې انداز به سر خریل او ګمنځ په سر کې وال، سپږې مړې کول، غورځول، او دغه رنګې په ګرمۍ کې غورځول د سپږو وغیره یا د شیشیرو.
په سر کې پاره اچول ښځې اکثر پاره اچوي په سر کې چې ته پې سپږې مړې کوې یعنې داسې یو څیز چې هغه سپږې مړې کوي دا به ته په احرام په حالت کې نه کوې یو ځل یو صحابي دی عبدالرحمن ابن عوف نامې ده او یو بل صحابي د باندې خارخو په عبدالرحمن ابن عوف دا د حج خبره نه ده همداسې خبره ده نو دا سمې جامې چې وې خارختي سړي دپاره دا ډېر تکلیف ورکوي هر ځای به ګری او ښه کېږي نه نو هغه ته حضور د ریخمو کپړې اجازت کړی چې زه د ریخمو واچوه نو خارخ پدې کمي یو صحابي و بل هغه د احرام په حالت کې دا ویښتې ډېره موده نه وخریلې او انځلې هم نو سپږې پکې شوې وې نو دا سپږې به د ویښتو کې راتلو په دې مخ به داسې را روانې او کله چې سړی اور بلی او پخوا خو ډېره سختي وه صاحب خوراک پې ځان له خپله پخه واجیانو نو څه شي یې پخه اور ته ناست دی او دا ګرمۍ سره دا سپږې را پقار شوي دي او په دې مخې راتویږي را روانې داسې لپې لپې راځي نبي علیه السلام پې راغی ورته وی ایؤذیک حامک آیا ستا دا سپږې تا ته تکلیف درکوي وی نعم یا رسول الله ډېر ته تنګ یم وی ښځه د اوس د سر اخرایا او د دې به بیا ته یو چیلې حلال کې دم به ورکړي بیا به په حج کې دوباره سر خری نو ګوره تکلیف یې ورکو او بیا یې پې دم واجب دم وینې تویولو ته وایي چیلې به حلالی که غټ ښکار دی وکړه یا د چاته وښو د ګډ ګډوري عمره یا د سخي عمره نو بیا به د هغې په بدل کې سخي قرباني کوي په خپله به یې نه خورئ هلته به یې حلال کړي او چاله به یې په قیرانو باندې به یې ورکړي داسې سخت قانون که شترمرغ د مړ که بیا به چرګه مرګه په هغې کې قرباني کوي وغیره دا تقریبا په احرام کې ما تاسو ته 50 شیان ذکر کړل چې دا په احرام کې حرام دي مکروه په احرام کې شته مکروهات دا مکروهات هم واورئ بعد انسان نه لامبي خیرې پې ودرېږي بدن یې ټول د خیرو ډک شي نو ډومبې مکروه په احرام چې د کله وتړه او تا بدن خیری خیری خو اوس خو جاز دی یخ جاز کې خلک کینې خیری نه پاتې کېږي واخو به پیدل مزلې یا به په اوښانو تګو نو بس هغه چې لږ مزل به وکړو دوړې وه بیا واپس خیری پیدا شو خو به هر صورت حکم دا دی نو دا خیری د ځانه داسې ګرول لکه خلک داسې ګوته ګوته ووایي اخیري راټول کې اور دی دلته ګوته ووایي اخیري راټول کې دا چل به په احرام کې نه کې سخت قانون دی که د بدن نه ویښته یا صابون باندې انځل او صابون استعمال په احرام کې دا مکروه دی نه به کې ګمنځ به هم په سر او ګیره کې نه وایي په احرام کې احرام حالت کې به سر نه ګمنځئ ګیره به نه ګمنځئ ولې که هغې کې ویښته ووت بیا به څه کوې دغه شانتې ګرول یا نوک غورځېدو خطره ده نو هغه به ته نه غورځې که په خپله پرېوت بېله خبره ده ته به دا نه کې چورګه لږه جین خطي او کچ ورکې ویې غورځ یا ویښته داسې ګرې او په هغې کې د ویښته راویست دغه شانتې د خوشبو لوګي لکه اګربتۍ چا لګولې ده او هغه لوکي درته ولاړه چې هغه په تا راشي خوشبو ده دې نه به ځان ساتې مکروه ده او قصدن خوشبو راښکل که هغه د میوې دی او که د نیمبو دی او که د نارنج دی او که د پودینې دی او که د عطرو دی او دا مکروه ده ما دې ساده جامو کې مې طواف کو نو بس هلته خو خوشبوی ډېرې نو ما لږه مګلې وه نو دا خو ساده جامې او ساده طواف په د احرام حالت کې نه وم
نو بس چې تاوېدم نو یو کس ما سره روان دی اول راته عربۍ کې وایي چې تا نه خو خوشبو ځي بیا راته انګلیش کې وایي تا نه خوشبو ځي ما ورته وی صاحب زما لباس د احرام نه دی دا زما ساده جامې دي د احرام حالت کې خوشبو لګول ناروا دي چلته کله خلک وزګار شي نو همداسې طوافونه کوي همداسې طوافونه کوي دغه طواف چې دی دا مستحب دی او ثواب پکې ډېر دی لکه د نفلو نه طواف کولو کې ثواب زیات دی هلته چې طواف کې شپږ شلې رحمت در باندې راورېږي او چې مونځ ورته کې شپېته رحمت در باندې راورېږي او چې هسې ورته ناست دی او ګورې نو څلوېښت رحمت در باندې راځي نو دا حاجیان چې د عمرې طواف نه وزګار شي بیا خو جامې واچوي نو چې کله منزل ځي نو یو طواف کوي داسې او حدیث کې راځي چې چا 50 طوافونه بیت الله شریف نه وکړل 50 نو رب کریم دا سړی په ورځ د محشر به د ګناه نه پاک پاسي داسې به پاکي لکه چې د مور نه په دغه وخت پاک پیدا شي نو طوافونه هلته ډېر پکار دي ولې چې نوافل هر ځای کېږي خو طواف سوا د بیت الله شریف نه په بل ځای کې نه کېږي د عطر فروش په دکان تېرېدلو د احرام په حالت کې دا مکروه دي چې ورځې خواته وبویلې په سترګو یا په سر باندې پټۍ تړل دا مکروه دی د کعبې دا غلاف نه دی دا خوشبوداري کم سړي چې احرام تړلی وي نو په دې حالت کې به د بیت الله شریف د تا کې خلاف نه بزان ساتي بعض جانی تا احرام تړلی او خوشبوداري او په غلاف ځان مګي رالی په ځان مګي حالان چې هغه کې خوشبو ده هغه نه بزان ساتي دا مکروه دی په حالت د احرام دا به نه کوي دغه شانته پوزا یا د مخ یو حصہ پټول نو دا مسله پکې رااله دا خلک دا شی اچي ماسک وته ویس کوي چې ما ته ظلم د ضرورت نه چولیو چې هغه سزا تطلب ویاله دا شی ولګاو نو ما خو ټوله بیماری کې دا نه دی لګولې ته په ما باندې خو زه خیر دلته ولګوم زما دا عقیده نه و چې په دې به د بیماری نه سړی بچ شي تاسو خیال دی نو دا شی ما نه لګاو ادي دا پوزم پټی کړو خلیم پټی کړو کته دا شی د بیماری نه بچ کی بهر صورت د خلکو بعض په دې ډیره سخت عقیده وا ما دا شی نه لګاو مونږ یو ځای کې خپل ځای کې ذکر اسکار محفل او یو سړی راغلو د درې کسانو یا مشري وي یار تا دلته خو بل دنیا ده مې ولی وای دا خو ټول غالب ورکي او جوخ ناستم دی دا شینه مینه میسته مې دلته دا بیماری نشته دا نور زینو کې به چتا زمځه کې دا بیماری نشته نو دا شی چې په احرام کې ولګاو مکروه کار دا مانځ کې مکروه دي مانځ کې بم دا نه لګي ولې چې دا د فقه مسله ده چې په مانځ کې بخله نه پټه پوزه باندې پټه خله پټاول سترګې پټول په مانځ کې دا د مجوسیانو کار دی مجوسیان دا د اور عبادت کوي دا یې خلو پوزه پټي چې اور ته ونسوځي موږ مسلمانان یو الحمدلله نو موږ به مانځ کې دا شیزان بنا چوي ښا او نه به چې کم دی په دغه کې اچوي بهر صورت دا باندې کې احرام دغه شانته ګندل شوی جامه او دا خو پکې حرام دي خو لکه کې هغه سوته صادر د طواف نم د احرام هغه صادر کې چره هغه دغه شوی وي هغه هم نه ګنډي شلیدل ما چوبل پیدا کا او دا بناچ بالغ هغه باندې به دا مخ نګدي چې سملې د سستون استغبا سملې او چې سملې په سر باندې یا په مخ په کپڑا نه چې دا حرام دي د خوشبو لا تعویز لګول په غاړه کې چول
یا پجامه کې ګنډل دا مکروه دی په دغه ځای کې په حالت د احرام. بغیر عذر په بدن یو پټی لګول، سنگار کول. سنگار پیژنې؟ ما تم خیال دی یا وده یا پوی نشوې زما په پیژنې سنگار څه ته وایي؟ دا ښځې چې ځان جوړي یو ډول ډال کوي، د لاسونو باندې شینه مینه مږي او دا ولې عمرې لازم جمرې لږه دا شی ولې کین پخپوم نکریږي او په لاسونو نکریږي او دون ډول کړي چې حیران به وته پات. نو عمرې لچې سیده ساده شکل صورت کې بځي دا ډول سنگار بنک سړی د پاره خو حرام دی، خو باندې کوي نه کوي، خو خزه به هم نه کوي چې ځان بدل کې شکل بدل کې دا ول ناجایز دی. دغه شانته په ګرمۍ کې به سر نه پټي اگر که سخته ګرمي وي، او دا تهبند چې تا تړلې دی غوټه به نه ورکې یا پرسې باندې به ګنډې نه، دا په حالت د احرام کې مکروه دي. مقصد دغه یو څو شیان دي چې دا پکې تقریبا 22 سیزونه دي، دا پکې مکروه دي. باقی نور بعض شیان هغه چې دی نو دغه وخت د علماو نه که تاسو سړي تپوس ته کوه، ځکه چې په دې کې بعضې سیزونه د بعضې عذر په وجه باندې جایز وي. د هغې ذکر هم دلته راغلی، دا تقریبا 63 شیان دي، 63 چې دا پکې جایز دي، دا روا دي. دیو جنا د هغې ذکر هم علماء کرامو کړی دی. لکه مثال په طور ته احرام تړلی او دا تا سره بټوه د پایې کې کاغذات او پیسې دي، تاسو به کتلی د حاجیانو د غاړې ته اچولي یې د ملا سره تړلی یا بټوه شان، نو دا شی تړل دا جایز دی پکې، ولې چې دا ستا د ضرورت کاغذات په دې کې وي. مسواک ته ځان سره ساتلی دی، او دغه شانتې د یو شي سوري ته کېناستې جایز دی، کېنه د دیوال سوري دی، د چت سوري دی، د ونې سوري دی، کېناستې شي، هیڅ قسمه ممانعت پکې نشته. دا تقریبا یا نوک مات ته او بخپله باندې غورځېدو والا دی او تیم لرې کې، نو خیر د لرکول شي چې هسې م غورځېږي نو راشه تی لرې که ډډې ته کېده، خو ته به یې لرې کې نه چې هغه کله کلک دی او تی راکاږي، معمولي بس غورځېدو والا دی. یا ویښته په خپله ووت او پرېوت، خیر د دا خو پکې عذر دی. مار راغی او حمله در باندې کوي، نو په هغه بیا ته غزار کولی شي، ولې چې دا موزي دی. نبی علیہ السلام وی اقتل الموزی قبل ان توزی، موزي شیز ووجنه مخکې د دې چې تاله ضرر درکوي. په مانځه کې هم چې مار د باندې حمله کوي نو ته پې غزار کولی شي. زمری راغی، ځنګلي حیوان راغی، ځناور په تا حمله کوي، بیا ته ځان بچ کوه، او کني بیا پې تم غزار کولی شي چې ته تې بچ شي. داسې وغیره وغیره نور بعضې شیان شته دي چې دا پکې جائز دي، دا پکې روا دي. خوراک کول، خوراک اوږې شي کوه پکې، اسکاک پکې کوه، څنګه خوراک چې دی خوښ یې پکې کوه، پراټه او غوړي وړي ضرورت دپاره پکې ته خوړې شي. یو مسله پکې دا ده چې دا خصوصیت خو د نبي علیه السلام نکاح کول، دې ځای باندې زه خپله خبره ودروبه، ټیم پوره شوی دی. رسول الله مبارک چې حج ته ته نو هلته مقام صرف ورته وایي، صرف او یا صرف. په دغه ځای کې حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها اوسېدله. دا د عباس صاحب رضی الله تعالی عنه مبارک رشتہ دار وه، اوس یې قبر هم هلته دی، دفن هم هلته ده. نبی علیہ السلام ته دې ځان پیش کړ عباس صاحب چې صاحب دا تا سره نکاح کول غواړي. نو دې کې د حدیثو کې ډېر اختلاف علماء ذکر کړی دی چې دې کې خو حرام کې خو نکاح حرام ده او دلته حضور پاک کړی ده او دا څنګه چللی.
نو کم ملایان چې د نکاح نه مراد جما اخلي نو په احرام حالت کې دغه بیا حرام قطعي دي او زمونږ احناف وایي چې دا نکاح صرف رسول الله مبارک کړی دا ایجاب قبول ورته وایي او نور خبرې اترې نه دي شوې چې هغې پیشکش وکړه نبی علیه السلام وایي صحیح ده بس بیا دیم د دغه ځای نه احرام برابر که چې کم د حج او حضور پاک سره حج ته ملاړ چې د حج نه اوزګاره شوله احرام یې کولاو کو بیا د حضور پاک ورسره بیبي ونه خبره پوه شوې نو دا نکاح په قسمت لکه دا ایجاب و قبول جائز دی او نور د نکاح چې په معنا د جما یې اخلي بیا ناروا دی ښځه هغه به داسې کوي چې د هغې لږ فرق شته هغه به سر پټ ساتي او دغه شانتې که خپو ته یا لاسونو ته دستانې اچي یا جرابې اچي لبیک به وی خو ډېر اوچت به نه وی او دا هغې ته جایز دي نور په هغې کې د دې او د هغې څه فرق نشته دی البته د خپې او قدم به پټوي نه د بره نه په کپړه کې لاندې نه ورته جرابه د یخنۍ د وجې اچولی شي د زنانه به لپاره دا حالت دی باقي په دې ځای باندې زه دا مسایل ادرومه دا صرف د احرام مسئلې شوې ما خو زه به د عمرې ته ورسومه او چونکې وخت روان دی خو زه یو 2-3 منټه به واخلو چې رسول الله مبارک علیه السلام فرمیلی چې د احرام د دغه شرایطو لوازماتو خیال سړی وساتي په هر رکن ډېر لوی اجر دی بیا چې کله لاړ شي او حرم شریف ته ورځي ورداخلیږي نو دلته به اول به مکه معظمې ته چې داخل شي نو دا دعا به وي اللهم اجعل لي بها قرارا وارزقني فيها رزقا حلالا یا الله مال په دې حرم شریف د مکې معظمې کې قرار را نصیب کی او حلال رزق پکې راته راکړي بیا به دا دعا وي اللهم انت ربي وانا عبدك والبلد بلدك جئتك هاربا منك اليك ليودي فرائضك واطلب رحمتك والتمس رضوانك اسالك مساله المضطرين اليك الخائفين عقوبتك اسالك ان تقبلني اليوم بعفوك وتدخلني في رحمتك وتتجاوز عني بمغفرتك وتعينني على أداء فرائضك اللهم نجني من عذابك وافتح لي أبواب رحمتك وأدخلني فيها وأعذني من الشيطان الرجيم بیا چې دا دعا وې مکې معظمې حرم ته به ور داخل شي او بیا به چې دی بیت الله شریف ته چې ورځې په دروازه باندې ور داخلېږي نو الته به بیا وې الله اکبر 3 کرتې لا اله الا الله به وې او بیا به دا دعا وکړي او بیا به نورې دعاګانې چې دي دلته ذکر شوي دي دا دعاګانې به وکړي او بیا به خیخ په به مخکې کې ور داخل به شي په دروازې د حرم شریف باندې او الته به بیا دعاګانې وکړي بیا به د طواف آغاز کې د طواف او د سعی د صفا مروه د هغې ذکر به انشاءالله بلې جمعې ته درته وکړم او د هغې نه چې بیا فارغ شي نو بیا به ورپسې د حج شریف تفصیلي واقعات تاسو ته انشاءالله د بیان کړم الله دې ما لهم د صحیح وینا پوره توفیق راکړي او تاسو موږ ټول له الله عمل توفیق را نصیب کړي